ابډي اس ان ډي اهلکار نوخار ته راغلي دي او د تاجرانو میټرې راکوزي کړي دي. بیا هغه د انجمن تاجران صدر هغه په مداخلت باندې هغه میټرې واپس شوي دي. هغه میټرې چې کوم دا پراپرټي ده دا څوک کوزولی نشي، ډسکنیکټ کولی شي که نادهنده وي. د هغې نه پس د انجمن تاجران صدر تللی دی په تاڼه کې اف آی آر دپاره درخواست کړی دی او بیا چې اس ان ډي والا ته پته لګېدلې ده نو خپل وابډي چې کوم اتارټیز دي د هغوی په ذریعه یې لیټر کړی دی د تاجرانو د صدر او د چا میټرې وي د هغوی خلاف اف آی آر دپاره. دې واقعې نه پس په ټول نوخار کې تشویش اظهار دی. مخکې نه دلته لوډ شیډینګ دی، سیاسي مداخلت دی او د هغې د وجې نه وابډه تباه او برباده ده. خلق وفدونه راغلو د دې یقین دهاني ورکړه چې مونږ در سره یو، نو که تاجران او د عام ولس په روډ باندې کینی حالت به نورم خراب شي. او په داسې ورځو کې چې کله د محرم چې کوم تقریبات بیا به هم کېږي او امن و امان صورت حال، نو حالت دې ته را رسولی دی چې د کمې وجې نه ټول ولس پریشانه دی چې ملازم وابډي ملازم او عام ولس هغه یې مشتو ګریبان کړي دي او یو موټی خلک چې هغه د وجې نه د وابډه تباه ده، ملک تباه دی، نو هغه ناستې مزې کوي. د وابډي د حکامو هم پکار دا دی چې د هوش نه کار والي دې ټایم کې دوی ته د خلکو د سپورټ ضرورت دی. په خپله د ناچکارۍ خلاف ملازمین احتجاج کوي او دا چغې هم وهي چې نقصان کم ځای دی. او اوس د دې ادراک هم ورته شوی دی چې مونږ خلک یې مونږ پسې لګولي دي او مونږ یې خلکو پسې لګولي، نو او یو بل ته غله وایي، حالانکې غټ غله د آی پی پیز په صورت کې او لا غټ کارخانهدار سرمایهدار جاګیردار هغه دی او هغه د کروڑونو اربونو روپو. السلام علیکم ګرانو کتونکو، زم تفهیم ګرانو کتونکو. نوخار کیمپ کې یو طرف ته د لوډ شیډینګ د بجلی چې کوم حالت دی، نو هغې نه تاجران او عام خلق هغه تیښتې نه راغلي دي او په دې خاص کر په شکال په دې میاشت کې په دې ګرمۍ کې چې مریضانو ته د سابندۍ تکلیف د اکسیجن کمی وي او خلک په تکلیف وي. بل طرف ته د وابډې چې کوم متعلقه حکام دي او بیا د نوخار د چې کوم افسران دي د هغې نه علاوه د بار نه چې کوم په دې کې مداخلت دی، بیا سیاسي مداخلت، نو د دې وجې نه د وابډې حالت هم بدل دی او خلق او د وابډې چې کوم عام ملازمین دي هغه یو بل ته مخامخ راغلي دي. نن دا چل شوی دی، قصه خو د تېرې شپې نه ده او نن پکې تاسو ته به ویډیوګانې راغلي چې انجمن تاجران د اس ان ډي چې کوم اهلکاران دي هغوی دلته راغلي وو، میټرې کوزي کړي دي بغیر د مقامي پولیس لا قانون نافذ کولو ولا ادارو نه بغیر د هغوی راتګ او د مختلفو دوکانونو نه میټرې کوزي شوي دي. بیا چې تاجران راغلي دي هغوی درخواست ورکړی دی نوخار کینټ تاڼې ته چې زمونږ دغسې میټرې کوزي شوي دي، مونږ ته دا پته نشته چې دا څوک دي او پراپرټي خو چونکې د صارف وي. نو بیا هغې پولیس والا تللی دي، دغه مقامي چې کوم انجمن تاجران صدر دی خالد خان افریدی هغه تللی دی او دغه اس ان ډي والا نه یې میټرې راخیستې دي او اس ان ډي والا چې تللی دي نو د شپې نن پکې د وابډې چې کوم حکام دي اس ټي او سب ډویژن کینټ د هغه په دا چټۍ به تاسو ته ښکاري، دې کې بیا چټۍ کړې ده او د انجمن تاجران صدر خالد خان افریدي سره سره د نور چې اچا میټرې وي نو د هغوی خلاف د اف آی آر اندراج دپاره چټۍ کړې ده. دې واقعي اورېدلو چې په نوخار کینټ کې تاجران او عام ولس هغه نورم غوسه شو. تاجرانو د طرف نه باقاعده د احتجاجي درنې او احتجاج اعلان شوی دی او په داسې موقع چې د محرم کوم څلوېښتي د هغه تقریباتي، نو یو طرف ته به د سکیورټي صورتحال داسې او بل طرف ته د تاجرانو احتجاج. تاجر زه به ووایم دا د ملک معاشي طور باندې که مونږ وګورو نو دا د ملا تیر دی او د هغوی سره د وابډې چې کوم د حالت دی، یو طرف ته بجلی دی بل طرف ته چې غټ غټ بیلونه او د وابډې چې کوم حکام دي نو هغوی سره یو اس او پیز لاندې را روان دي چې بیلونه راځي او انسټالمنټ کې کوي او انسټالمنټ ورکوي، نو دغه بیل ته بیا څوک ګوتې نشي لګولی دغه میټر ته. نو دا چې کوم میټرې دا نمبرې دي نو د تاجرانو مطابق چې هغوی وایي چې د دې باقاعده دا انسټالمنټ باندې بیا لوکل چې کوم اتارټیز وو هغه ترې نه نو خبره و، بار نه کسان راغلي دي او میټرې اوچتې کړي دي.
دی معامله باندې صورتحال هغه انتهایی نازک شو. 13 ورځو کې دي دا 13 ورځو نه را روان دي د لالکورتای او نوشهره کینټ مختلف علاقې چې دي دا ټوله شپه او خاص کر نن خو لږ موسم ښه دی او پرون موسم خو د نوشهره کینټ چې کوم کورونه دي هغه یو مرله او دو مرلي کورونه دي بند، هغې کې هوا نه لګي او چې بیا پکې ټوله شپه بجلی نه 12 غنټې 14 غنټې لوډ شیډینګ. نو دا صورتحال انتهایی نازک دی. دغه وجه ده چې د نن چې کومه واقعه شوې ده نو موږ ته اطلاع ده چې هغې نه پس په پوره نوشهره کینټ کې تاجران او عام ولس کې ډېره سخته بېچیني، غصه او د تشویش اظهار یې کړی دی او مخې سره د انجمن تاجران صدر خالد خان افریدي دفتر ته باقاعده مختلف وفدونه راغلي او هغوی ورته ډاډګیرنه ورکړه چې د احتجاج د اعلان کې او دا چې کوم تا سره څه شوي دي په دې معامله کې مونږ تا سره به ولاړ یو او چې ته کلم وې نو مونږ تا سره به په روډ باندې کینو. دا معامله انتهایی نازک هم ده او په داسې حالاتو کې چې د محرم چې کومې ډیپټیانې دي د محرم چې کوم صورتحال دی یو طرف ته اتارټیز دي قانون نافذ کولو والا ادارې امن و امان باندې فوکس دی او بل طرف ته تاجر ته روډ ته راولي نو دا غیر دانشمندانه فیصله ده. زه خپله زما تجزیه دا ده چې د ډېر وخت نه کوم معاملات را روان دي او بیا په د موجوده حالاتو کې چې 18 غنټې 12 غنټې بجلی نه او هغې کې چې کوم بیلونه راځي او هغه بیلونه چې ستا د قانون مطابق هم هغه بیا په قسطونو کېږي ادایګانې پکې کېږي هغې کې ادایګانې شوي دي نو دغه میټرې خو څوک کوزولی هم نشي او بیا اوورال چې مونږ وګورو نو میټر دا د صارف پراپرټي ده ډسکنیکټ کولی شي میټر تا نه نشي وړی نو د میټر وړو نه معامله جوړه شوې ده او دا تاسو ته به ښکاري چې میټر وړو نه پس خلک راغلي دي په تا نه نوشهره کینټ کې درخواست کړی دی د دغې نه پس بیا چې صورتحال کم ښکاره شوی دی نو وابډې چې کم اتارټیز دي هغه یې تا نه نوشهره کینټ ته درخواست کړی دی چې کار سرکار کې مداخلت باندې د دې کسانو خلاف فیار درج کړي. نو کار سرکار دغه کار سرکار هم پوره کونه غواړي چې دا ټوله شپه بجلي نه د بجلۍ د حالت چې کوم ځای کې نقصانونه دي د هغې دغه پکار دی. او ما ته بیا نن تاجران ووي چې د بار رقم وابډې اهل کار راغلي و د اس ان ډي والا نو دی باقاعده د دې ځای سیاستدانانو پسې او د نوخار د خلکو پسې هم بدې ردې وي. نو دا هم غیر افسوسناکه خبره ده چې خلق دا سوچ کوي چې یاره یعنې دا سیاسي انتقامي کارویانو لا سیاسي مداخلت د وجې نه دا صورتحال دې طرف ته رسي او د سوچ دا کېږي چې دا موجوده چې کوم صورتحال دی نو سیاسي بلیک میلینګ دپاره دا ټول ځوابده د یو ټول په طور د یو ذریعې په طور استعمالوي. نو د دې حالاتو تدارک پکار دی. زمونږ حکومت دلته کې ډپټي کمشنر صاحب دی دلته کې اس پي صاحب ده او نور اتارټیز محکمې دي هغوی له پکار دا دی چې د تاجر چې کوم حالت دی هغه خو مخکې نه تاسو ذلیل او خوار کو دلته چې غټ غټ کاروبارونه هغه د لوډ شیډینګ د وجې نه ولاړ دي. په دې نوشهره کینټ کې څومره ټیلران دي چې د هغوی کار هم بجلی سره دی او ټوله ورځې کار ولاړ دي. الکترانک چې کوم سامانونه دي اوورال چې کوم ستا واړه واړه دوکانونه چې هغې کې سکریمان او جوسونه پراته دي د هغوی کارونه خراب د هوټلو کارونه خراب. نو تاجر خو مخکې نه تا په د ملا تیر وله مات کړی دی او دا تاجر چې دی نو دا ستا د ملک د ملا تیر دی. نو دومره یې مه ټکوئ او غوسه کوئ او دومره یې مه جذباتو کې راولئ چې هغه تا ته په روډ ودرېږي او بیا عام ولس ورسره یو ځای شي او تاسو ته یې خیال شي. دا ډېره افسوسناکه خبره ده. نو یو طرف ته وابډې ملازمین د وابډې نچکارۍ خلاف نن احتجاج کړی دی او بل طرف ته داسې صورتحال نو ما سوچ کولو چې وابډه چې کوم ملازمین چغې وایي هغه هم د دې سیاسي مافیا او د مټي بر اشرافیا چې چا د واجې د وابډه تباه و برباده د وخیري نزله اوس په دې عام ولس باندې په دې ملازمینو باندې په دې باندې راتپي او د خلقو سره یې جنګوي او په یو بل باندې به د راتلونکي وخت کې تاسو دا الزامونه ګورئ چې دا خو د ډېر وخت نه دي که نه دي چې خلک غله دي او خلکو د طرف نه خولې نه دا وینا وباسي چې دا خو دا ملازمین غله دي. زه وایم یو موټی داسې طبقه ده چې د هغوی کارخانې د هغوی غټې غټې فکټریانې او غټ غټ شادي هالونه مطلب کمرشل چې کوم یونټ دي هغه د غلا په بجلۍ باندې چلیږي او د دې نه علاوه
هم دغه یو موټي خلکو کې د پاکستان کې هغه داسې موجود دي چې د آی پی پیز ورپورې تړلې ده او د آی پی پیز هغه شیز دی چې په ټول کال کې بجلی نه جوړوي او زما او ستا نه چې کوم د بجلی بل اخیستل کېږي نو د هغې پیسې ډالرو کې هغوی له ورکوي نو داسې دکان داسې اداره دا به بربادیږي نه او داسې ادارې ملازمین او عما دا به خپلو کې په جګړه کېږي نه نوابدې د ملازمینو لم د افسرانو لم د هوش نه کار اخیستل پکار دي او مخکې نه دا حالت داسې دی اوس خو پکار دا دی چې دا خلق دا وابدې چې کوم حکام دي ملازمین دي دی ځان پسې ودرئ او دا تعینو کې چې غلا او نقصان کم ځای کې دی ځکه چې دا خو یو سلسله در روانه ده د خلکو یو تعلق دی او د ګاک او د دکاندار د دوی خپلو کې انډرسټینډینګ تعلق په اعتماد باندې او په روزګار باندې دا شی چلیږي غټ غټې فکټریانې او غټ غټ کاروبارونه هغه په زوړ نوي باندې چلیږي قسطونو باندې چلیږي څه زړو کې ورکوي او څه نویو کې ورکوي دقسې یو سلسله باندې چلیږي نو هغه کاروبار چته هم نشي کامیابېدی چې کوم کې دکاندار او ګاک هغه خپلو کې مشت و ګریوان شي او دا اوس صورتحال چې دی هغه داسې دی او هغه اشرافیه چې کوم یو موټی خلق دی هغه پکې خپل مقاصد هغه حاصلولو کوشش کوي